अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुर्गी कमेंट करे दे खानगुल पर अकाउंट है। मेजर डिप्रेशन है। हर वक्त दिल उदास रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आती, सारा बदन दर्द करता है। ये सब मसाइल एक दूध पिलाने वाली माँ की है। इसके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है? डिप्रेशन दा यो जहनी बीमारी ده او په دې کې زموږ سره مسلسل اداسي یعنی خفګان، مایوسي، یا په یو کار کې زړه نه لګېدل، یا بېچیني، یا د روزمره چې کوم ژوند دی هغه متاثره کول د دې د وجې کېږي یا متاثره کېږي. علاماتي طور موږ ته مکمل متواتر چې کله د خفګان راځي، یا پریشاني راځي، یا سوچونه راځي، یا فکرونه راځي، یا خالیپن یا یوازې محسوسول، ځان بیکاره محسوسول، دا قسم علامات په دې کې به موږ ته راځي. نو دې ته موږ ډپریشن ویلی شو. ډپریشن ډېرې وجې کېدلی شي زموږ سره. په هغې کې زموږ سره ذهني دباو یا په زندګۍ کې څه مشکلات وي، یا فاینانشلی یو انسان ته څه مشکلات وي، یا د څه وجې نه انسان ته څه مشکلات وي، د هغې د وجې نه ډپریشن طرف ته تلل. هارمونل چینجز راشي په وجود کې انسان ته. زنانو کې د پریګننسي وجه کېدلی شي، یا د تایراید د وجې نه چې کوم ابنارملیټیز راشي د هغې د وجې نه کېدلی شي، یا زموږ چې کوم هارمونل لیول دی هغه امبیلنس شي یا ایرریګولر شي. بعضې خلکو ته خانداني طور، بعضې خلکو په خاندان کې هم ډپریشن وي، نو خانداني طور هم ډپریشن کېدلی شي. بعضې خلکو ته کیمیکل امبیلنسز شي، په چې کوم برین کیمیکل ریلیز کوي هغه امبیلنس شي، په هغې کې ډوپامین، سروټونین، اکسیټوسین، یا داسې بلا شی نور چې کوم کیمیکلز دي هغه چې کله امبیلنس شي د هغې د وجې نه موږ ډپریشن سره مخ کېدلی شو. بعضې خلک نشې کوي د نشو د وجې نه، یا الکوهل استعمالوي د هغې د وجې نه، د مختلفو وجو نه د نفسیاتي مسلو سره یا د ډپریشن سره مخ کېدلی شي. علاج طرف ته که راځو، نو علاج د دې لپاره ډېر بهترین علاج درته ښیم. که بېشکه ستا دا مریض یا داسې نور مریضان چې هغه بریسټ فیډینګ کوي، یعنې خپل ماشوم له پی ورکوي، نو په هغې کې زموږ سره د هومیوپیتھک یو میډیسن دی اګنیشیا مارا، بالکل سیف میډیسن دی. ډیورینګ پریګننسي هم سیف دی او په بریسټ فیډینګ کې هم سیف دی. د هغې 15 قطرې سهار تاسو ورکولی شي. دویم میډیسن دی زموږ سره ارسنک البم 30، 15 قطرې 3 ټایم ورکولی شي. که چېرې یو بیمار وي، هغه ته سستي وي، ناراستي وي ورته ډېره زیاته، نو ارسنک البم 30 مول تاسو ورکولی شي. دریم میډیسن زموږ سره په دې کنډیشن کې پیسیفلورا کیو دی، لس قطرې 3 ټایم د هغې ورکولی شي، ډېره زیاته فایده به ورکړي. د مزید تاسو کوشش وکړئ که چېرې تاسو کوم قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي، دا سره تاسو رجوع کوئ په دې کیس کې، اب تاسو صحیح طریقې سره کیس ټیکنګ وکړي، انشاءالله ستاسو مسله به حل شي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.